السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته ډیره موده پس یو ډیره غټه خوشخبری ملو شوې ده او هغه هم د کې پی کې نه. د کې پی کې یو ډیره غټه وکټ چې کوم دی عمران خان غورځولې ده، یو ډیره غټه وکټ د عمران خان په پارټۍ کې شامل شوې ده. هغه څوک دي، د کومې پارټۍ دي، په دې ویډیو کې مکمل ډیټیل تاسو سره شریکېږي. بل طرف ته ډیره غټه استعفاګانې هم را روان دي د اپوزیشن د پی ډی ایم. بل طرف ته سپریم کورټ د طرف هم یو ډیر غټ خبر راغلی د عمران خان خلاف چې څومره هم کیسز دي هغه په ملټری کورټ کې چلی کنه. د هغې حوالې سره یو ډیر غټ اپډیټ راغلی دی. ویډیو مکمل وګورئ، د دې خبرونو سره به مکمل ډیټیل تاسو سره د دې خبرونو د دې هډلاین تاسو سره د شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو د دې خبرونو اپډیټ، د دې خبرونو ډیټیل تاسو سره د شریک کوم. ټول نه پهله خو سپریم کورټ طرف ته راځو چې سپریم کورټ نه عمران خان د پاره کوم غټ خبر راغلی دی. سپریم کورټ کې د فوجي عدالتونو سیویلین ټرایلز حواله سره شپږ رکنی بینک جوړ کړل شوی دی چې په 18 جولای باندې بعد د هغې سماعت ویجی. سپریم کورټ کې درخواست جمع شوی چې د سیویلین ټرایلز کې فوجي عدالتونو کې دی اوشي د سیویلین څومره هم ټرایلز دی، مطلب د پی ټی آی ورکران یا د پی ټی آی یا د عمران خان کیسز یا د پی ټی آی ورکران کم چې په جیل کې دی یا کم بهر دی او په هغې کیسز جوړ دي، نو د هغې ټرایلز دی وایي په فوجي عدالتونو کې اوشي. خو د هغې حوالې سره شپږ رکني بینچ جوړ کړلی شوی دی او په 18 جولای به د هغې فیصله کیږي. په دې شپږ رکني بینچ کې ډېر غټ ججز شامل دي چې هغه به د دغې کیس فیصله کوي. اوس چې تر څو سپریم کورټ فیصله نه وي کړلي نو تر هغې ملټري کورټ ته به ټرایلز نزي. پهله به فیصله چې کوم دی سپریم کورټ کوي، هغې نه پس که چېرې سپریم کورټ فیصله ملټري کورټ له حواله کا نو اله به د عمران خان د کیسز ملټري کورټ لځي. او ملټري کورټ حوالې سره درله مخکې ما هم ډیټیل سره خبره کړې وه چې کم کیس په ملټري کورټ کې وشي، لکه لیټ سپوز زما یو کیس ته هغه ملټري کورټ ته خدای مکه ملټري کورټ ته چې کوم کیس لاړ شي کنه نو هغه دوباره ته نشي چیلنج کولی. که هغه رستا خلاف راغو نو هغه ته سپریم کورټ ته یا های کورټ کې نشي چیلنج کولی، ځکه د فوجي عدالتونو فیصله بس یو فیصله وي او هغه اخیری فیصله وي. سپریم کورټ یا های کورټ کې چې پتا باندې څه فیصله وشي هغه رستا خلاف راغی نو هغه ته دوباره هم چیلنج کولی شي، دوباره هم د هغې دپاره درخواست ورکولی شي. خو فوجي عدالتونو کې ته د یو کیس هم په دا باندې چې څه کیس هم وي هغه فل اینډ فاینل فیصله د ججز د ملټري کورټ ججز تاله سناوي، هغه ته بیا بل ځای کې نشي، مطلب بل ځای کې تاغه درخواست نشي ورکولی، بل ځای کې هغه ته چیلنج کولی نشي. بل طرف ته ډسټریکټ اور سیشن کورټ اسلام آباد د عمران خان دوران عدت نکاح کیس هم قابل سماعت قرار کړی دی. دا د عمران خان د پاره اوس بیډ نیوز دی. مخکې دا کیس چې کوم هغه ناقابل سماعت قرار شو، مطلب دا څه کیس دی نه، او سپریم کورټ او د اسلام آباد چې کوم ډسټریکټ اور سیشن کورټ ته وی د دې کیس سماعت نه کیږي، بس دا کیس کې راچوي ما. خو اوس دا کیس چې کوم دی دوران عدت نکاح چې کوم دی دا کیس هم دی، ادې به هم سماعت کیږي، ادې هم درخواست په جمع کیږي، د لپاره به هم عمران خان چې کوم دی وکیل دا کوي نو هغه کیس په دوباره جوړ کړی شو چې دا د عمران خان دپاره یو بری خبر دی. بل طرف ته استحکام پاکستان اون چودھری د وزیر اعظم شهباز شریف د عہدې نه استعفا اعلان کړی دی. استحکام پاکستان پارټۍ کې شاملېدو په وجه دغه عہدې نه استعفا اخیستلی شوې ده. استحکام پاکستان د پارټۍ کس اون چودھری چې کوم دی د وزیر اعظم شهباز شریف کې وزیر اعظم شهباز شریف سره په یو عہده و چې هغې نه مطلب د خپل استعفا اعلان کړی دی. تاسو له دې معلومه وي چې د استحکام پاکستان او د پاکستان مسلم لیگ نون پارټي خپلو هکلیشز په دې وجه دي چې استحکام پاکستان پارټي ته 30 سیټونه غواړي چې موږ له په الیکشن کې 13 سیټونه راکا چې موږ د خپل پارټۍ نه 13 کسان الیکشن لودرو. ولته نواز شریف چې کوم دی هغه دونه سخت کم عقل خو نه دی چې هغې بدله داسې پارټۍ له 13 سیټونه ورکړي چې د دې پارټۍ اړو څه بیکګراونډ نشته، د دې پارټۍ اړو څه هسټري نشته، د دې پارټۍ شاله اړو څه سټرګل نشته. نواز شریف ولا ویلې صرف 15 سیټونه درکولی شم او دی ته 13 سیټونه غواړي، نو په دې خبره د دې دواړو خپلو کې کلیشز دي. بل طرف ته اوس په راشو د پی ټی آی دپاره کوم چې د کې پی کې نه عمران خان ته یو غټه خوشخبري میلاو شوې ده، یو غټه وکټ پرېوتې ده. ښه اپډیټ دا دی ګوره په کې پی کې د جے یو آی یو بله وکټ عمران خان اخیستې ده. په کې پی کې د عمران خان مومنټم ډېر په پیک باندې روان دی. په کې پی کې د عمران خان پوزیشن ډېر په های رینک باندې روان دی. د عمران خان فینز او د عمران خان فالوورز او د عمران خان سپورټران په کې پی کې ډېر دي. د سوات NA2 امیدوار د سوات د نیشنل اسمبلی NA2 امیدوار جناب علي شاه خان ایډوکیټ د خپلو ملګرو سره په پی ټی آی کې د شاملېدو اعلان کړی دی. د جے یو آی پارټۍ سره تعلق لرونکي د اسمبلی د سوات د اسمبلی د NA2 امیدوار جناب علي شاه خان ایډوکیټ سره د خپلو ملګرو
PTI کې د شاملېدو اعلان کړی دی. چې دا نوې اپډیټ چې کوم دی مخې راغلی او دا خوشخبري د عمران خان دپاره یو غټه خوشخبري ده. یو طرف لکه تاسو ګورئ د عمران خان د پارټۍ نه خلک چې کوم دي مطلب تختی، خلک ته استعفاګانې اخلي، خلک مطلب د تحریک انصاف نه خپل لارې جدا کوي. ای وایي چې د تحریک انصاف کشتۍ ډوبېدو واله ده، کشتۍ نه هغې ټوپونه وهي. خو بل طرف ته داسې خلک هم شته دی چې هغه کومه کشتۍ چې خلکو له ډوبېدو واله ښکاري نو هغه کشتۍ له نور پسنجر نور مسافر هم راخیږي. نو داسې ډېر د KPK تیار خلک ناست دي چې عمران خان سره د پارټۍ کې شاملېدو اعلان کوي. د پرویز خټک چې کوم سیټ دی هغې سره هم ډېر کسان داسې دي چې غواړي چې د عمران خان سره شامل شي او دغه سیټ چې دغه ټیکټ چې کوم دی دغه خلکو له میلو شي. نو ګورو به راتلونکي ټایم کې د عمران خان پوزیشن څه دی په KPK باندې او آیا حکومت یې پرېږدي که نه، کم کیسز پرې جوړ دي چې هغې نه ورله رهایي میلاوي که نه نااهلي وغیره. خو عمران خان مخې له نه راځي، د نااهلۍ حوالې سره خو څه پرابلم نه فیس کوي. دا به وروسته پته لګي. چې د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.